چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې په داسې وخت کې موجود چې دی واړو او بیا چې کله دی بلوغ ته رسېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړی ځکه چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې شوی دی نو هغه په 61 هجری باندې شوی دی یو شپېته کاله د هجرت شوی نو چې دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وړو نو هغه ټیم کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ عمر د 10 سره قریب دی حسن سے مشر د کال نو دا عمر 11 ته قریب دی د حضرت حسن صاحب خو شهادت نه دی شوی دا غي خو په خپل مرګ باندې انتقال شوی دی او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې د خپل اولاد او خاندان سره چې اویا یا دوا کسان هغه د کربلا په میدان کې چې د کوفی سره نږدې یو ځای دی او اوسم باقاعده شته او شیعگان هغه په دې ورځو کې سرکۍ باقاعده رنگونه پې لګوي اکسرې کارپېټې پې اچوي اوس خو هغه ایران کې هم ځان ته یو بله کربلا جوړه کا نو دا یو د غم مقام دی د غم ځای دی دا غم څنګه مخې ته رالو نو مختصرو الفاظو کې به ستاسو مخکې د دې تذکره وکړمه او د دې پاکو هستو ذکر او د هغې شهادت یزید دا د معاویه رضی الله تعالی عنه زوی دی او یزید په یو دوکه باندې د پلار د وفات نه بعد چې والد صاحب لوی صحابي دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه د وفات نه بعد د پلار د لاش پټ وساتلو داسې پټ وساتلو چې چاته پته ونه لګي او بیا یو څو ورځې پس هغه ښکاره کو او یو خط یې لیکلی او په هغې باندې د پلار نه په مړونې باندې بعضې وایي ګوتې لګولې وې بعضې څه وایي تاریخ دانانو مختلف خبرې لیکلي خو د پلار د طرف نه یو خط لیکلی چې زما پلار وصیت کړی دی چې زما د وفات نه بعد به بادشاهي وقت هغه تی یزید ووي معاویه صاحب په خلافت هغه دور د خلافت ختم شوی و د علی رضی الله تعالی عنہ په دور په ژوند باندې د خلافت دور ختم شو دې ته خلفای راشدین ویل کېږي څلور ټولې پیژني د هغې نه پس د معاویه صاحب دور شروع شوی په هغه باندې هم د ټولو اتفاق و د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حسن رضی الله تعالی عنہ ځکه لوی صحابي دی د هغه سره په خلافت کې په مشرۍ کې په بادشاهت کې د چا اختلاف نه و دغه دور ته دور د شنشاهیت ویل کېږي د بادشاهت ورته ویل کېږي خلافت هغه ختم شوی دی بهرحال حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د لاش د هغه پټ کو او د هغې نه چې کوم دی نو باقاعده خط کو لیکلو د هغه د طرف نه او ډېرو خلکو نه بیعتونه واغشته چې بس زه مشر شوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګېده هغه دا بیعت او دا خلافت موږ نشو قبلولی ځکه بیعت او خلافت دپاره د زړه خوشحالي شرط ده یو مشر دې ځان ته جوړ کو او مني یې نه نو سبا به هغه سره خپل اختلاف پیدا کېږي مشر خو دې ته وایي چې مشر مې کې د دې وجې نه چې خوښ مې او چې خوښ مې نه نو ستا مشري بیا څنګه منمه نو که ستاسو په دې کور کې خیالي کله یو کشر وروي هغه ته وایي ته ټول لوڼه ورته وایي مشر هم ورته وایي ته زموږ مشر شو مشر هم ده ته ووایي دې کشر ته وایي ته زموږ مشر شو بس په هغې باندې زړه خوشحال وي نو دا خو د مینې خبره ده بعضې علاقو کې یو کس هغه هیڅ حیثیت هم نی خلک وایي زموږ خوښ دی بس موږ یې مشر کوو بس صحیح ده جګړې پې نه دي پکار نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وی دا خو بیا چې کوم دی رستو به نور اختلافات پیدا کېږي مونږ دا نه غواړو چې رستو اختلافات پیدا شي لہذا زه ستا په لاس باندې بیعت نه کوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله دا اعلان وکړو دا اعلان خو ډېر لرې لرې خور شو او هغه هېڅ اختلاف نه کولو بس هغه وي مونږ به سکوت اختیارو چپوالي نه به کار اخلو د ده مشري مونږ نه منو نه جنګ کوو نه جګړه کوو نه احتجاجونه کوو خپل کار به کوي خپل کار به کوو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خلک یو خدا مشر مونږ نه منو ځکه د ده ظلمونه انتهایي سیوا او مشهور و فسق و فجور ډېر زیات دی د الله نافرماني ډېره کړې وه هغه مونږ نشو ویلی یزید چې څه کړي هغه پسې به مو خبرې نه کړي بدې خبرې به نه کړي بهرحال حضرت حسین صاحب چې دا اعلان وکړو د کوفې د خلکو نه خطونه را شروع شو خطونه را روان شو سوال جوابونه چې تاسو چې هلته راشئ کوفې ته راشئ د علی رضی الله تعالی عنہ مزارم کوفه کې دی او هغوی د کوفې خلکو د نبی علیه السلام د اهل بیتو سره اول وقت کې محبت هم ډېرو علی رضی الله تعالی عنہ هم هلته تللی و باقاعده دوی ټول ورته ووایي چې هلته تاسو راشئ هلته راشئ سوال جوابونه او
چې کوم دی نو کسان راستول او خطونه او سا دا ټولې چې راوسته یزید خو پوه شو چې دی به هلته ځي او که هلته دی لاړو نو دا خو اهل بیت دي د نبي علیه السلام د کور خلک د دی نه به خلک بیعت کړي هلته به حکومت جوړېږي او کیدای شي چې په ما حمله وکړي د دې یرې د وجې نه یزید پټ په پټه باندې د 100,000 نه زیات کسان په اسونو باندې سواره هغه پټې واستول او په ټوله کوفه کې خواره شوي او د پیسو بوجۍ ځان سره یو صحیح څومره پیسې چې وي خلکو ته ورکوي په هغه وخت کې 10,000 دراهم 10,000 دینار غټو او وړو ته او زنانو ته او بیا چې کوم وزیران هغې ته اعلی تحفې او څه چونکې دا د خلافت دور تېر شوی او ښه مالداري وه مال انتهایي سیوا او ټولې چې کوم دی نو هلته ورسولي دی خطونه راغلي او کسان بس حضرت حسین صاحبې دا ښه موقع ده ځان سره ټول 72 اولاد خاندان روان او سفر یې وکړو چې دا موږ ته یو ښه موقع ده مونږ دلته ژوند نشو تېرولی زمونږ ژوند په مدینه منوره کې ګران دی د خپل نیکه قبر پرېښودل دا ډېر ګران کار مونږ چې د مدینې نه راځو تاسو وګورئ بیا د هغه کسانو څه حالت دي او چې یو معشوم د یو نیکه په سینه لوی شوی خو لیکن د ظالم بادشاه نه بیعت نه کومه دا زما ضمیر نه ماني چې یو ظالم بادشاه وي زه د هغه لاس نیوه بس لاړو روان چې روان شو څه مقام ته چې ورسېده اخوانه چې د کم کسان استولي حضرت حسین سے مخکې په آسونو باندې 15 هغه واپس خطونه راوستو چې جی تاسو مه راځئ دلته خو حالات ډېر زیات خراب دي دا تاسو ته چا دا خطونه راستولي دي دلته کې خو چې کم دی ټول خلک ستاسو مخالف دي تورې رئیس دي چې راځي نو جنګ به ورسره کوو واپس خطو لیکلو چې د خدای صاحبداره ما سره 2 بورۍ خطونه دي 2 بورۍ خطونه ما ته د کوفي مشرانو وزیرانو او چې کم دی د حکومت گورنرانو راستولي چې راشه او تاسو وایي چې حالات خراب دي عجیبه خبره ده عجیبه خبره دا څنګه معامله ده وایي جي مه راځئ حالات ډېر خراب دي حالات ډېر خراب ستاسو مجسمه دلته جوړه یا په کاڼو دي دومره زیات نفرت یې خور کړی دی هلته پیسې تقسیمې شوي وي د شپې کارونه هغه بدل شوي وو سالم دا یو منافق انسان او د یزید هغه الچي او د یزید سره یزید ورته نورې عهدې م ورکړې وي هغه وایي جي زه به فوج والم مخکې به ورشو دی چې تر څو کوفې ته راځي موږ به پرې حمله وکړو او ختم مخکې مې یزید چې استول نو یزید ورته وی ګوره خیال کوئ دا د نبي علیه السلام خاندان دی ګوره څه واړه خلک نه دي جنګ ورسره مه کوئ جنګ ورسره مه کوئ هغه تعلیم ورکړو چې جنګ به ورسره نه کوئ سختی به پرې نه راولئ خو هغه منافق دومره زیاتې پیسې خوړلې وې چې هغه وی دا زه چېرته پرېږدم او ځان سره بلا لښکرې لوی هغه چې کوم دی نو فوجونه ځان سره واغشته او لاره کې ورته کسان کې نو وړې حملې پې کولې اول چې دی واپس شي خو نه واپس کړي حضرت حسین صاحب ما ته 2 بورۍ خطونه راغلي مونږ یو پیره هجرت کړی اوس چې هر څه کېږي مونږ د ظالم باچا نه راووتو اوس مونږ دلته راغلي یزید هلته کې هم ځان رسولی خو ده ته پته نه وه د مخکې دی ځان رسول هلته کوفه کې خبرې شوي ده ته څه پته وه چې دلته را رسېدلی او بعضې وایي کله اخوا او کله دې خوا ته خو اسانه وه په آس باندې تلل راتلل ورته اسان بهرحال کله چې دغه مقام مخصوص ته راورسېده چې اوس ورته کربلا ویلی کېږي دغلته اوبه هم دي د اوبو لارې بندې شوي اول د اوبو لارې بندې شوي څومره خوراک چې دی سره و دی ته خیمې ولګولې هغه خوراک خو خامخا ختم څومره اوبه چې ورسره وي هغه اوبه ختم شوي سالم چې یو ډېر ظالم او منافق انسان هغه د یزید خاندان کې مراتو د یزید رشتہ دارۍ کې مراتوات نه مجبوره مو او هغه وی چې په دې باندې به اوبه خوراک هر سهولت په دې باندې چې دې ته مجبور شي چې د یزید نه بیعت نو سالم چې دا منافقت کولو نو حضرت حسین سے بھی چې دا سالم ما سره یو نظر میلاو کړي یو نظر ما سره میلاو کړي یو نظر هغه سره میلاو شو حضرت حسین سے بوتوی 3 کارونو کې ماته یو اختیار راکړي یا دا اختیار راکړي چې واپس مدینه منوره ته لاړ شي د خپل نیکه کلي ته واپس لاړ شي د وېدا نشي کېدی هغه طرف باندې فوجیان ولاړ دي واپس تلل دي نشته دویم دا وکړئ چې ماته ډایرکټ د یزید سره ملاقات راکړي یزید سره زه ډایرکټ یو څو خبرې کول غواړم چې مونږ خو تا ته څه نه وایو
مونږ خو ستا د خلافت او حکومت نه راووتو ولې مونږ تنګ ما یزید ته پرېږدی چې زه ورسره یو دوه خبرې وایي دا هم نشي کېدی یزید دا نه غواړي چې تا سره ملاقات وکړو دا ظالم د دروغ د ځان نه وي حالانکې د یزید اډر هم دا نو دې وجې نه علما وایي یزید پسې هم ډېرې خبرې نه کوئ ځکه هغه ویلي چې که واپس یې لاړ دي شي دا دوی چې نه دي او د سره یې که ملاقات شوی وایي ښه درېم اجازت بیا ماته دا راکوي چې د دې ځای نه مې کولاو کوي چې مونږ لږ ځان ته ملګري پیدا کړو یو کولاو جنګ به وکړو پته به ولګي چا وګټله چا بیله بس یو کولاو جنګ به وکړو دوی دا هم نشي کېدی په دې ځای به دا جنګ کېږي په دې ځای به دا جنګ او بیا د دې نه پس غټې حملې هغه شروع شوې داسې حملې وشوې چې په هغې کې ټول ماشومان ټول نوجوانان یا واقعا د انسان اویلی نشي آخر کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپلو دوو زامنو سره د میدان ته راوتی چې دا آخري کس صرف یو معشوم پاتې شوی او یو څو زنانه چې هغې ته امام زین العابدین صاحب وایي هغه بچ شوی دی معشوم پاتې شوی نو ټول راوتي او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه باندې چې کله ګزار وکړو یا په سجده پرېوت یا الله شکر دی چې د خپل نیکه په طریقه باندې لاړم د ظالم ظلم مې ونه منلو یا الله ټول بچي مې تا ته درکړه او یا الله نور څه نه غواړم خو چې زمونږ کمې زنانه پاتې دي هغې ته د اوبو بندوبست زمونږ کم بچي وروسته پاتې شوي خدای هغې ته د اوبو بندوبست وکړي الله تبارک وتعالی د فرشتو په ذریعه هغې چې کم دی نو په اوبو باندې خړوب کا او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو د هغه سر منافقان اوچت کو یزید ته یوړو او کله چې وایي یزید ته یوړو یزید په چغو وجړل چې ما خو تاسو ته ویلي جنګ به نه کوئ دا دې ځای ته دا نوبت چا راورسولو سالم وي ظالم منافق چې اول حمله دی کړې وه الله دومره دروغ یې هلته م وي هلته هم دروغ وي او وایي په مخ باندې په مړونې باندې حضرت حسین صاحب ته ګزار ورکو چې د اول په مونږ باندې حمله کړې ده یو صحابي وایي دغلته ولاړ و هغه وایي ظالمه د دې مخ ګزار مه کوه قسم دی ما څو ځله د نبي علیه السلام شونډې مبارکې په دې مخ لیدې دا هغه د غم او د درد رس نن دا نن ده مونږ د دې درد او د دې غم قایل یو او مونږ دغه خپل مشران ګڼو حضرت حسین صاحب زمونږ مشر دی تر قیامته به د هغه ذکر وي حضور فرمایي سیدا شباب اهل الجنه د جنتیانو نوجوانانو سردار حضرت حسین صاحب دی په ځوانۍ کې 50-52 کاله عمر کې په جرأت او شجاعت کې په حالت د سجده کې د شهادت په مرګ باندې تلل دا لوی مقام دا الله تعالی د ده نه بعد هېچا ته دومره عظیم شهادت نه دی نصیب فرمایلی سره د خاندان ټول ماشومان هم شهیدان هر څه شهیدان نو دا هغه پاکې هستیانې دي زمونږ مشران دي دا زمونږ رونه شیعګان دی ته د الله هدایت وکړي دی چې دا کم ځان وخي دی په دې غم کوي نو موږ وایو غم صحیح دی غم نه مونږ دغه نیو ټول غمجن دي په دې خبره او په دې واقعه 6 میاشتې کتابونو لیکلي اسمان بغیر چاپیر سرو 6 میاشتې مسلسل 6 میاشتې اسمان به سرو اسمان هم جړل اسمان هم پې خپاو ځمکه هم پې خپاوه هغه ځای کې وایي شنه بوټي هغه ټول په سجده پراته را پرېوتي دومره خپه وو بلکې هغه ځمکې هم وایي څو کاله چې کوم دی نو باقاعده جړاګانې کړې وي خلکو به اوازونه اورېده چې د ځمکې نه اواز راځي د جړا نبي علیه الصلاة والسلام د شپې یو صحابي خوب کې ولیدو په مخ په ږیره مبارکه باندې وینې لګېدلې او دوړې دي یا رسول الله دا ولې وایي زما ټول خاندان شهید شو دا هغه پاکې هستیانې دي د هغې مونږ تابعدار یو د هغې په لار مونږ روان یو د ظالم ظلم مونږ نه منو د نیکانو خلکو ملګرتیا مونږ منو دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تعلیمات دي دا تعلیم نه دی چې ځان پسې چاړه راواله ځان مړ کا ځان ووهه سرونه وشلوه نو به هر حال دا پاکه ورځ ده الله تعالی دې د دې عبادت مونږ ته نصیب وفرمایي په دې ورځ باندې یو سنت عمل او مستحب عمل هغه دغه دی چې خپل اهل و عیال باندې انسان فراخي وکړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې ستاسو څومره اهل و عیال وي کور وي بچي وي که خپلوان وي په هغې باندې فراخي په رزق کې وکړئ الله تعالی به ټول کال تاسو ته فراخ رزق درکړي نو نن ورځ دا ډېره قیمتي ورځ ده خپلو بچو باندې خپل وروڼو باندې خپل خاندان باندې د چا څه وس کېږي څومره صدقات وکړي په نیت د دې چې نبي علیه السلام ویلي چې فراخي وکړي ټول کال به فراخي کېږي نو ټول کال به انشاءالله تعالی بیا الله تعالی تاسو ته فراخ رزق درکوي الله دې موږ د هغه پاک